بسم الله الرحمن الرحیم. په ننداره چینل د حسن سفر اوریدونکو او کتونکو نن مونږ تاسو ته په د غنی بابا په کلام کې چې کوم رومانیت یا رومانوي تصور دی نو د خپل پروګرام د حسن سفر په شلمه حصہ کې په رومانیت باندې چې کومې خبرې کوو د هغې په ړومبی حصہ کې مونږ تاسو ته حاضر یو. رومانیت، کلاسیکیت، نیو کلاسیکیت دا هغه اصطلاحګانې دي چې په ډېرو ځایونو کې د کم فهمۍ نه یا د یو شاعر یا د یو ادیب متعلق چې کله مونږ د هغه یو کرټیکل اپریسیشن کوو نو یو تنقیدي جایزه چې کومه اخلو نو په هغې کې اکثر دی کې د یا د مبالغې نه کار اخیستلی شوی دی او یا د کم فهمۍ نه کار اخیستلی شوی دی. کم فهمي داسې چې رومانیت یو انتهایی محدود تصور ګڼلی شوی دی. د کم فهمۍ په پهلو باندې کوم مونږ خبره کوو نو د رومانیت نه عام مراد دا اخیستلی شوی دی چې کم کلام کې په یو شاعر د جانان، د دلربا، د عشق او محبت او دا خبرې کوي نو واحد هماغه څیز ته رومانیت ویلی شوی دی. او په مبالغه کې بیا که مونږ وګورو نو دې سره داسې خبرې ورسره تړلې کړي دي، داسې خبرې ورسره اسوسییټ کړي دي چې هغه هم د رومانیت د دایرې نه یا بهر دي یا د هغې یو ایگزجریټډ مبالغې والا یو تصور یې په هغې کې پیش کړی دی. نو په ادبي اصطلاحاتو کې په ادبي اصطلاحاتو کې چې کومه د مبهم یا ان ایکسپلینډ یا انډیفاینډ ډېر اصطلاحات دي نو په هغې کې رومانیت هم یو داسې یو اصطلاح ده. کله هم چې مونږ د رومانوي لټریچر خبره کوو، رومانټیک لټریچر خبره کوو نو مخې ته د دې په ضد باندې کلاسیکیت راشي. نو رومانټیسزم او کلاسیسزم، کلاسیکیت او رومانیت دا دواړه په عام تصور کې د یو بل ضد ګڼلی شي. غرض دا چې لکه داسې یو تصور جوړ شوی دی، یو خیال جوړ شوی دی چې یو رایټر، بله دا ده چې د رومانیت یا کلاسیکیت دا صرف په نظم کې نه دی، دا صرف په غزل کې نه دی، دا په نثر کې هم کیدی شي، دا په تنقید کې هم کیدی شي. نو یو غټه مغالطه خو دا ده چې مونږ وو چې ګینې یو رومانوي شاعر صرف کیدی شي، رومانوي نثرنګار هم کیدی شي، رومانوي یا کلاسیکي یو ناقد یا تنقید نگار هم کیدی، ناقد به ورته نه و، تنقید نگار به ورته و، تنقید نگار هم کیدی شي. نو داسې یو عام غلط العام یو تصور مونږ جوړ کړی دی چې یو پویټ، یو رایټر یا یو کریټیک دی به یا خو رومانټیک وي او یا به کلاسیک وي. زه تاسو سره خپله پوهنه چې زما څه ده یا زما چې کوم انډرسټینډنګ دی هغه زه تاسو سره شریکوم. نو که په دې حواله باندې د لټریچر والا کوم سټوډنټس دي، ټیچرز دي، که هغوی داسې زوري او هغوی په څه ځای کې ورته څه زما په خبرو کې داسې څه خبره ښکاري چې د هغوی په ډیفینیشن باندې یا د هغوی په خیال کې په هغې کې څه ابهام وي یا پکې داسې څه مغالطه وي نو تاسو کاینډلي مونږ نه بیا پوښتنه کولی شئ، مونږ به درته خپل نظر شیر کړو. ما چې په کوم لکه رومانټیک ایګني، رومانټیک امیجنیشن دا بکس ما سره دي، په دې کې چې کومه هغه بنیاد د دې څیزونو دی نو هغه ما را لټولی دی او ایون که په ډکشنریز او په دغه کې ورپسې مونږ وګورو نو په دا لیټري ټرمز چې کوم ځای کې دي د ادبي اصطلاحاتو چې کوم ډیفینیشنز شوي دي نو که هغه مونږ وګورو نو په هغې کې یو څه ځایونو کې خو پکې ایکسټینسیولی دا رومانیت د دې ذکر شوی دی او د کلاسیکیت خبره لا مونږ نه کوو او په څه ځایونو کې پکې په انتهایی محدود یا کنفاینډ شکل کې د دې ډیفینیشن شوی دی. ما خپله طرفه دا چپټر چې کوم په غنی بابا باندې لیکلی دی نو په هغې کې مې دا کوشش کړی دی چې دا خواره واره کوم اجزای ترکیبي چې دي
کوم انګریډینټس چې دي کوم اجزا چې دي چې د هغې د وجې نه د رومانیت دا اصطلاح مخې ته راغلی ده او د دې ډیفینیشن مخې ته زما کوم راغلی دی نو دا ما هغه ټول انګریډینټس هغه رایوځای کړي دي او د هغې نه چې څومره اجزا جوړ شوي دي چې په یو رومانوي شاعر کې به دغه ټول یا د دغه ټولو یو غټه برخه دا به پکې شاملي هغه ما په هغې باندې یو کوشش یو ټرای یو هڅه په هغې باندې کړې ده. خبره مې دا کوله چې مونږ کله د یو ادبي فنپارې که هغه رومانوي ده که کلاسیکي ده د هغې چې کله مونږ یو کرټیکل اپریسیشن کوو نو په ذهن کې به دا خبره ساتو چې یو رایټر هر څنګه چې دی که هغه کلاسیک رایټر دی که هغه رومانټیک رایټر دی یا که هغه کلاسیک رومانټیک رایټر دی یا رومانټیک کلاسیک رایټر دی نو هغه دا نه ډیفاین کوي چې زه کینم او زه رومانوي ادب لیکم یا هغه دې ته کیني چې هغه کې دا یو دانسته کوشش کوي چې زه یو کلاسیکي ادب لیکم داسې نه ده زما په خیال باندې. زما خیال دا دی چې کله یو رایټر د هرې درجې که د نظم دی که د نثر دی که د تنقید دی کرټیسیزم دی هغه خپل لیکل وکړي کمپلیټ کړي او دغه کمپلیشن نه پس دا وروسته بیا ډیفاین کیږي چې په دې کې دغه ایلیمنټس کم دي. مطلب مې دا دی چې دغه سپونټینټي چې کومه ده لکه هغه په دې کې مسټ ده په دواړو کې په کلاسیکي او په رومانوي دواړو کې مسټ سیز چې کوم دی نو لکه د تخیل نه بغیر د لټریچر څه تصور کیدی شي د امیجینیشن نه بغیر یو تصور د دې مونږ تصور کولی شو. امیجینیشن مسټ بی دی. اوس که مونږ دا د خالص د کلاسیکي ادب سره وتړو یا د رومانوي ادب سره وتړو دا نور اجزا ترې نه لرې کړه نو زما خیال دی چې دا یو زیاتې دي. د دې ډیفینیشن بیا وروسته کیږي لکه انوالومنټ پکې د یو رایټر د کلاسیکي او رومانوي ډیفینیشن بیا وروسته کیږي لومبې هغه لیکل شوي وي. اوس بیا په دې کې که مونږ وګورو نو بیا یو ادبي فنپارې چې کله یو کرټیسیزم یا تنقیدي جایزه اخیستل کیږي نو د هغې نه پس دا پته ولګي چې په دې کې رومانیت او په دې کې کلاسیکیت دغه عناصر څومره دي. لکه د مثال په طور باندې مونږ که وګورو نو د څنګه چې د هر د لیټریچر صرف نه بلکې د علم چې دا څومره څانګې دي که هغه اسټرانومي ده که هغه سوشیالوجي د څه حده پورې که هغه پولیټیکل ساینس دی که هغه څومره نیچرل او سوشل ساینسز چې څومره دي نو که مونږ ګورو نو د هغې هغه اوریجن د بایولوجیکل ساینسز پورې دا لاړ شي او د ګریک او لیټن لیټریچر پورې ځي. دغسې مونږ که وګورو نو د افلاطون پلیټو دغه هم هغوی د دې څیزونو هغه بنیادونه ډیفاین کړي دي یا ویلي دي. لکه د مثال په طور باندې که مونږ وګورو د پلیټوز په ریپبلک کې ریپبلک څه شی دی؟ ریپبلک د دې فزیکل ورلډ نه بیانډ یو دنیا جوړول دي چې په هغې کې به لکه داسې یو ملک یا داسې یو حکومت چې د هغې هغه خیالي انداز سره دی دغه څیزونه کوي چې په دې کې به کم څیزونه وي په ریپبلک کې. نو ریپبلک که تاسو وګورئ نو بیا دا په د رومانیت په ډیفینیشن باندې کې وګورو مونږ نو دغه خو په خپله یو کلاسیک دی پلیټو افلاطون کلاسیک دی خو د ریپبلک هغه کم اجزای ترکیبي چې تاسو وګورئ چې لکه دی داسې خلکو ذکر کوي یو اسکیپ دی دغه یو قسم لا یا یو آیډیل تصور یې داسې ورکړی دی چې یو آیډیل یې ورکړی یو تصور یې ورکړی دی چې یو ریاست داسې شي نو هغه به یو بهترین ریاست جوړ شي. نو په دې بنیاد باندې مونږ د پلیټو چې کوم کلاسیکي رنګ دی نو په هغې باندې د کلاسیکي دغه سکول آف تاټ دی نو خو په هغې کې د رومانیت د رومانټیسیزم دغه رنګ هم شامل دی. بیا که مونږ د پښتو ادب له راشو نو د پښتو ادب زما په خیال باندې بلکې زما چې کوم
پوهان ملګري دي نو د هغوی په خیال باندې هم که مونږ وګورو نو د پښتو ادب د نثر لمن دا ډېره زیاته تنګه ده. په نظم کې زما خیال دی چې په هر ځای کې ډېر زیات کوشش شوی دی، ډېر زیات پویټس دي، لوی واړه خو ورته نه وو، د خپل انداز ټول ښه خلک دي، خو چې کوم اسټیبلشډ دي یا ان اسټیبلشډ دي نو په هغې کې د که مونږ وګورو نو یو ډېره لویه برخه ده شاعران د پویټس ده یا د پویټري ده. بیا په هغې کې هغه پویټس دي چې څوک دا چا رول لسه نیګلیجیبل دی، کم دی، همغه روایتي انداز سره څیزونه ویل بس یو بل همغه تشبیهات، همغه استعارې، همغه علامتونه استعمالول، نو څه نوي ایکسپیرینس په هغه شاعرۍ کې هم نشته الا څه خلکو نه علاوه. څه خلک اوس هم شته چې هغوی نوي ایکسپیرینسز کوي، لکه د هایکو په میدان کې چې هغه یو جاپنیز ژانره ده، یو جاپاني دغه د صنف دی د ادب، خو په هغې باندې هم یو کوشش شوی دی. نو هغه حساب سره دغه لټریچر ته مونږ که وګورو نو د نظم په حواله باندې که وګورو نو هغه هم نظم دی، نو ځکه د نظم لمنه دی کې ډېره زیاته. آن دی ادر هینډ بل خوا ته که مونږ وګورو نو د نثر چې کوم لمن ده، د نثر چې په نثر کې دا پکار دی چې دې باندې ریسرچ وشي، په دې باندې څېړنه وشي، او مونږ دا لټریچر داسې نوې ایکسپیریمنټس ته ایکسپوز کړو، د خپل پښتو لټریچر داسې نوې ایکسپیرینسز ته، داسې نوې ایکسپیریمنټس ته دا ایکسپوز کړو چې د دې یو غاټ ایکسټینشن وشي. زمونږ المیه دا ده چې که مونږ لیکل هم کوو، دا خبره ما ته خپل هم داسې د تضاد ډکه ښکاري چې مونږ خپل هم د غني بابا باندې دا خبره کوو، خو غني بابا خو خو ایکسپشن دی، ان آل ریسپیکټس هی از ان ایکسپشن. زما د خبرې غرض دا دی چې کم هم غټ د دنیا لټریچرز دي نو په هغې کې د هغې ړومبی د غټوالي هغه ایلیمنټ یې د دې نه شروع کېږي چې وي انډیجنس، د دغه ځای علاقایي یا ملکي یا قومي یو تحریک شروع شي، خو هغه ایکسپوزډ هغه ایکسپیریمنټس ته، هغه تجربو ته، نوې تجربو ته چې هغه دې له یو ایکسټینشن ورکړي، دغه لټریچر له یو وسعت ورکړي، د خیال، د فکر، د موضوع تیمیټک ایکسټینشن د دې وشي. دومره زیات د موضوع په لحاظ سره دا دومره زیات ایکسټینډ شي چې هغه بالکل نوي اړخونه وموندلی شي پکې. په دې حساب سره که مونږ وګورو نو د پښتو ادب زما په خیال چې دا ډېر زیات غریب دی. غریب په دې سینس کې دی چې که وګورو مونږ نو د څو شمیر د خلکو نه هغې کې هم که بیا مونږ وګورو نو د هغه شمیر خلکو چې کوم ما کومه لوستنه کړې ده، کیدای شي دا خبره داسې نه وي، خو زما په خیال ما تاسو ته ړومبۍ کې ووې، که زما کوم ځای کې داسې کچ فهمي وي یا زما فکر پکې وړوکي نو تاسو مونږ سره خبره شریکولی شئ، مونږ اصلاح ته هر وخت ځان ایکسپوز ساتو. نو د پښتو ادب کې که شوي دي نو صرف زما خیال دی چې یو څو کسانو نه علاوه، لکه د اکثر چې ما کتلی دي نو د پښتو ادب په تاریخ باندې خبره شوې، فلانې د ایراس خبره شوې ده، د زمانو خبره شوې ده، د فکر په لحاظ سره، د کرټیسیزم په لحاظ سره، دې ته هغه انریچمنټ، دې ته هغه پراخوالی، هغه غټوالی مونږ په دغې باندې هېڅ قسمه هڅه نه ده کړې. نو د دغه څیز ډېر زیات ضرورت دی. که داسې مونږ وکړل نو بیا به مونږ ته چې کومه د پښتو ژبې لوستونکي دي، اوریدونکي دي یا ریسرچرز دي، نو د هغوی لپاره به دا خبره ډېره زیاته واضحه او صفا ښکاري چې په کم دور کې کم اثرونه په لټریچر باندې سیوه وو. شته هم داسې، زه دا نه وایم چې نشته، ما چې کم کتلي دي، خو هغه په ډېر انتهایي داسې شکل کې دي چې د هغې نه که مونږ یو فکري اډانه، یو پیراډایم د هغې نه جوړول غواړو نو هغه ترې نه کېږي. مونږ که د غني بابا د رومانیت خبره کوو نو بهتره دا ده، ما خیال چې ړومبې مونږ بیا
د رومانیت په خپله وپېژنو چې رومانیت په لټریچر کې دی څه. نن به موږ په دې باندې یو مختصر خبره کوو. هر قسمه ادبي اصطلاحات لکه موږ چې څنګه ووایو چې د هغې خپل اجزای ترکیبي وي، که نظم وي، که نثر وي، که هر قسمه ادبي فنپاره وي. دغسې دا رومانټیسزم د دې که موږ اوریجن ګورو، د دې بنیاد موږ ګورو، نو په انګلیش لټریچر کې دا چې په ړومبي دورونو کې د دې هغه کومه یو قسم منشننګ شروع شو، د دې ذکر شروع شو، نو هغه په 1798 کې 1798 کې په 1798 کې دا هغه وخت و چې روماني لټریچر د ورډزورث او د کولریج چې دا دواړه د خپلې پایې، کولریج کې خو هغه فلسافیکل رنګ ډیر زیات دی زما په خیال، او په ورډزورث کې د نیچر یا د نیچر سره چې هغه کومه اټیچمنټ دی، شوف دی، هغه محبت دی، نو هغه پکې سیوا دی. نو دوی په 1798 کې دوی یو کتاب ولیکه چې د هغې نوم د لیریکل بیلیډز و. دغه لیریکل بیلیډز دوی ډیره زیاته په هغه وخت سره پرې ترقیدم شوی دی، خو دا یو مونږ که ووایو چې یو مایل سټون و د لټریچر د ډایمنشن د بدلېدو دپاره، یو مایل سټون و. پس منظر یې داسې دی چې لیریکل بیلیډز کې ورډزورث او کولریج، ورډزورث وایي چې زه به د نیچر متعلق او ته د سوپر نیچر متعلق یا د سوپر نیچرل آبجکټس متعلق، کولریج ته وایي چې ته لیکلو که زه به نیچرل آبجکټس ته سوپر نیچرل آبجکټس. بیا به سوپر نیچرل آبجکټس موږ وروسته د غني بابا په کلام کې چې موږ د هغه کوم هغه انګریډینټس ډسکس کوو، نو په هغې کې به په هغې باندې خبره موږ کوو. داسې وه چې موږ د یو قیسې په شکل کې وګورو، نو دا ده چې په 1798 کې یا موږ به دا وو چې د 18مې صدۍ په اخري حصه کې، د 19مې صدۍ په لومبۍ حصه کې یو ډېر لوی مومنټ روان و. دا و چې کومه کلاسیکي ادب و، د لاتیني او یوناني ادب و، د هغې مطالعه دا د هغه وخت یو ډیر لوی داسې یو خبره به دا ګڼل کېده چې په لاتینۍ ژبه کې چا خبرې کولې، په یونانۍ ژبه کې چا خبرې کولې. نو دا په هغه وخت کې داسې و لکه نن سبا چې کومه د انګلیش انفلوئنس دی، د انګریزۍ ژبې اثر دی، یا د انګریزي ادب یا د انګریزي تهذیب اثر دی زموږ په دې خصوصا په بر صغیر باندې. نو دغسې یو وخت هو چې چونکې یونان او روم، کوم رومن سیولایزیشن چې نو دا په دنیا باندې دوی یو حکومت تیر شوی او د اوټومن امپایر هغه خبره دغه پولیټیکل بیکګراوند والا خبرې پکې نه کوو، خو دا چې د دې رومن کم اثر په دنیا باندې تیر شوی و، په خصوصا د یورپ په حواله باندې، دا به ډېره د عزت خبره ګڼل کېدله، لکه چې یو پرسټیجیس کلاس چې کوم د هغه وخت ایلیټ کلاس و، نو هغوی به په لیټن کې یا په رومن ګریکس په دې باندې دې کې چې به خبرې کېدې، نو دا د هغه وخت دپاره د هغه کوم چې ایلیټ کلاس و د هغوی دپاره دا د یو عزت، ځکه چې د هر چا دغه لیټریچر او دغه څیزونو ته ایکسس نو کوم ایلیټ کلاس چې و نو د هغوی د لیټن او ګریک لیټریچر او د دې څیزونو یو لوستنه او دا څیزونه د هغوی په سکولینګ کې شامل وو. نو د دې دغه وخت و چې لاتیني ادب چونکې یا ګریک او رومن لیټریچر چې کوم دی، نو دا یو خپل یو پیک ته رسېدلی و د دې نه وړاندې. نو د هغې کاپي کېدل د باقي یورپ دپاره دا د یو ترغیب، دا د هغوی دپاره یو انسپریشن و چې څومره به هم د هغې نقل چا کولی شو، څومره به هم هغه چا لوستلی شو یا ویلی شو، نو دا یو د فخر والا خبره به ګڼلې کېدله. او د دغه نه واله د قبل از مسیح نه واله تر د ډېره وخته پورې چې کله د ګریک رومن لیټن دا
لینګویجز دا پیک ته دوی هر یو که هغه فلاسفي و مونږ چې څنګه وي یا نور کم تیمز و هغه بالکل یو یا که ډراما وه په هغه وخت کې نو دا ټول څیزونه هغوی یو پیک ته رسولي نو په باقي یورپ کې د هغې ایمیټیشن کول د هغې نقل دغه یو ډېر زیات د کمال خبره وه. دغه دور ته کلاسیکي دور وایي. په کلاسیکي دور کې غټه خبره ادا وه چې په دغه کې میټر او مینر د ویلو طریقه د لیټریچر او د ویلو مواد دا دواړه سبلایم وو، اعلی وو. هغې سره بیا نورې خبرې هم تړلې وې چې بیا به مونږ په هغې باندې یو شیبه پس بیا خبره هم کوو چې چونکې دغه د یورپ سټرکچرنګ چې کوم کېده د چوسر د وخت خبره که مونږ وګورو نو همدغه 14-15 سنچري کې نو د انګلیش لینګویج د دې یو قسم فارمولیشن کېده. دا هغه وخت و چې کله انګریزي ادب ړومبي چې کوم د هغې فادرز وو نو هغوی د دغه انګریزي ادب یو بګیننګ دغه وخت کې شروع کېده، خو د بګیننګ نه مخکې هم څه څیز په کار و. د بګیننګ نه مخکې دا څیز په کار و چې دوی باندې یو انفلوئنس په کار و، ماډلز د دې دپاره په کار و. نو هغه ماډلز دوی ته په کلاسیکي ادب کې د ګریک او رومن لیټریچر چې کوم د هغې کوم هغه کلاسیک لیټریچر و نو دا د هغوی دپاره یو ډېره حده پورې دا د هغوی لپاره یو انسپریشن و. نو د دغه کلاسیکي ادب چې کله ټرانسلیشنز شروع شو کوم چې اوس هم مونږ دا وایو چې لکه زموږ څه ملګري دي چې هغه ډېر کلامونه د پښتو په انګلیش یا نور لینګویجز کې هغه ټرانسلیټ کړي دي یا کوشش پې کوي. ایون غني بابا نو دا ډېره د کمال خبره په دې ده یا زما پروفیسر صاحب ډاکټر اورنګزیب هغه څه شارټ سټوریز د پښتو هغه لکه هغه شارټ سټوریز کې به څه راشي هغه یو شیز په پښتو کې ده یو شیز په انګریزي کې شو نو څه چلو شو. دا ډېره مینینګفل خبره ده. اوس د مثال په طور باندې زما دغه پروفیسر زما دغه ملګری د دواړو کلچرز سره د ایکسپوژر وشو. یو ایکسپوژر یې دلته د پښتنو د دې چې کوم سوسایټل سټرکچر دی د دې چې کومه سماجي ډانچه ده هغه سټرکچر کې د ګرومینګ شوی دی فرض که یا هغه یا د هغوی په شانتې نور داسې خلک غټ خلک چې هغه دا څیزونه ټول کتلي دي لکه نغرې پیژني هغه تنور پیژني هغه بړستن پیژني هغه چارګې پیژني دا ټول څیزونو ته د هغه زانګو پیژني هغه سیزني پیژني هغه خړپوسې پیژني دې ټولو څیزونو ته هغه اوربل پیژني. اوس یو انګریز دلربی ده چې نو هغې اوربل به څه تصوري لکه خو قصه بدله ده یا د مثال په طور باندې مونږ ورته چې دا ټیک وایو یا زمونږ دا جیولري ایون نو دې ته د دغې خلکو چې هغه کومه د دواړو کلچرز هغه هر روخې کتلې دي نو بیا چې یو کس هغه په پښتو کې څه شارټ سټوري لیکلی ده د مثال په طور باندې او هغه شارټ سټوري بیا په انګریزي کې هغه ټرانسلیټ شي نو یو داسې کس چې هغه د دې دواړو کلچرل دغه نه خبر دی ډایمنشنز نه خبر دی کلچرل ډایمنشنز نه د دواړو سوسایټو خبر دی نو هغه چې هغه خبره بیا لکه د پښتنو د کلچر خبر اوس جنازه ده زمونږ کویدن ده زمونږ سنت دی زمونږ ختمونه دي زمونږ ودونه دي زمونږ مړي دي د مثال په طور باندې زمونږ عامې خوشحالۍ دي زمونږ کومه جوینټ فیملی سیسټم دی نو د دې پکچر چې هغه خلکو ته داسې خلک ښیي نو هغې ورته په ډېره بهترینه طریقه باندې ښیي نو دغسې ټرانسلیشنز دا ډېر زیات ضروري څیز دی. د ټرانسلیشنز داسې دي چې لکه ته لکه د مثال په طور باندې د پښتنو په اوسنۍ معاشره کې یو ډېر زیات نیګیټیو پکچر دا دی چې د دوی بل کار نشته سیوا د ډزو نه د مرګونو نه د قتلونو نه د نور چې څه معاشرتي بیماری دي د هغې نه بغیر زمونږ لکاړو یکه مونږ ورته یو سیویج خلک ښکارو یو داسې وحشیان خلک ورته مونږ ښکارو چې زمونږ په ټول ژوند کې د جنګونو نه بغیر د شرونو نه بغیر د قتلونو نه بغیر د شدت نه بغیر د تشدد نه بغیر هیڅ کار نشته. خو on the other hand we have such great messengers of peace amongst us
هغې کې که مونږ وګورو د سیاسي نظریو نه او عقیدو نه او د اټیچمنټ نه علاوه د باچاخانو مراد د امن ویونکي به څوک وو چې د هغه فلاسفي ټوله د نان وایلنس وه. بل که مونږ وګورو دلته لکه ایون ګاندي چې کوم دی نو هغه هم چې د عدم تشدد خبره هغه په بل طریقه کړې. باچا خان چې کومه خبره کړې ده په کومه معاشره کې کړې ده د کومو خلکو منځ کې کړې ده نو په هغه وخت کې دا صحیح ده چې د هغوی د تشدد هغه صرف هغه ریزسټنس و چې کوم د سامراج د سامراجي حکومتونو د هغې خلاف یو مزاحمت او دغه شروع څنګه چې په ټوله دنیا کې خو هغه د تشدد چاپ هغه تر اوسه پورې زمونږ په هغه فلاسفي چې کومه د غني د باچا خان فلاسفي ده او دا کومې چې مینیفیسټیشنز په څه ځایونو کې د غني بابا په کلام کې یا په نور د هغه وخت کې کوم کلامونه دي نو په هغې کې که مونږ وګورو غرض مې دا دی چې د ټرانسلیشنز غټ غرض دا دی چې د خپل قوم د موجوده حالاتو د کنټمپرري ایج یو غټ ایمیج د خلکو ته میلو شي چې دا خلک څنګه ژوند کوي. لکه زما دا خپله خیال دی چې د دې موضوع نه هټ کر خبره کوو چې د افریقې خلک شو زمونږ د ساوث ایسټ ایشیا شو زمونږ د کوم ځای د بر صغیر زه تاسو ته اوس هم دا وایم چې دا څنګه هغه برټن رسل خبره کوي چې دا وایټ مین برډن والا خبره کوي چې دا خلک د مغربي دنیا د سپینو خلکو دا یو ذمواري ده چې دا خلک سیولایز کړي لکه مونږ حالانکه سیولایزیشن شروع د مشرق نه شوې ده د مغرب نه بالکل نه ده شوې. هغه وخت چې کله دوی په نوې نوې تجربې کولې په هغه وخت کې د خصوصا د مسلمانانو او زه وایم چې د دې پښتونخوا لکه څنګه چې مونږ په غړومبي اپیسوډز کې هم ذکر کړی دی چې د دې کله تاسو وګورئ لکه مونږ ویلو چې د قبل از مسیح خبره مونږ پکې کړې وه چې زمونږ دا پشکلاوتي زمونږ دا چارسده دا د تهذیب زانګو تیره شوې ده. په دې ځای کې د سنسکرت ژبې ړومبی ګرمیریانس چې کوم هغه دلته تیر شوي دي ړومبی یونیورسټۍ او سکولونه دلته تیر شوي دي نو هغه وخت چې دغه مغربي دنیا دا کوم چې د وایټ مینز برډن والا خبره کوي په هغه وخت کې دا څیزونه خلکو ته ښودل دي. نو ټرانسلیشن په دې حساب سره په هر لینګویج کې چې دی دا څو ګورئ لکه په مغربي دنیا چې کله د رنسانس چې کله شروع شو هغوی په دې کې بالکل څه آر نه دی محسوس کړی چې د عربۍ د فارسۍ یا د نور چې څه لیټریچر چې کوم لکه مونږ ته تاسو وګورئ لکه د عمر خیام ټرانسلیشنز دا به انګریزانو کړي د ابن رشد ټرانسلیشن دا به هغوی کړي ایون دا ډېرو کمو خلکو ته پته لګي چې د قرآن ړومبی ټرانسلیشن د روسیانو کړی دی په دنیا کې چې عامو خلکو د دې ټرانسلیشن ګناه ګڼله نو څه فایده یې څه وشوله هغه خلک چې هغه د دغه کلچر نه د دغه فیت نه د دغه عقیدې نه د دې نه ناخبره وو هغه خلک یې په ټرانسلیشنز باندې تاسو وګورئ لکه هغوی یو قسم سبمیشن وکړه ویې کتل چې په دې کې څه شی دی. غرض مې د خبرې صرف دا دی چې ټرانسلیشنز د ښو خلکو په لاس کې چې کله د ټرانسلیشن والا دا ټول راشي نو دوی هغه خپل کلچر باندې هغه نورو خلکو ته ایکسپوز کیو د نورو خلکو هغه امپیکټ په خپل ځان باندې نو دقسې د کلاسیکي ادب چونکې دا یو خپل پیک ته رسېدلی یو خپل کلایمکس ته رسېدلی نو د دغه کلاسیکي ادب د دغه کلایمکس نه د باقي یورپ د کوم چې د مونږ ورته د رومن او ګریک سیولایزیشن و نو چونکې هلته ډېر زیات دا هغه خپل اپکس ته رسېدلی او دا هغه خپل هغه ډایمنشن ته رسېدلی چې د هغې نه پس د دې نور وسعت ممکن نو چې چونکې د هغوی هغه سیولایزیشن ختم شو خو په هسټري یا لیټریچر پاتې شو نو د سیولایزیشن هسټري چې کله کتلې کېدله نو د یونان او د روم د ګریک رومن سیولایزیشن به مونږ په ساده الفاظو کې وو دغه رومن سیولایزیشن دغه غټ فلاسفرز چې کومونو د هغوی ټرانسلیشنز شروع شو او دغه ټرانسلیشنز دومره حده پورې شروع شو چې هغې په ټوله
یورپ باندې د را بیدارېدلو یو تحریک هم دلته شروع کړو، لکه د کوم چې نشاط ثانیه وایي. نو نشاط ثانیه هم دغه یو داسې خبره ده چې لکه هغه برټن رسل په خپله یو ایسه د ریفلیکشنز آن د ری اویکنینګ ایسټ، نو په هغې کې هغه وایي چې یاره دا خو لکه د ډارک دغه وایي چې د کوم مغربي دغه دي د هسټورینز دي، نو هغوی دغې ته د ډارک ایجز وایي. نو هغوی برټن رسل وایي چې ډارک ایجز و خو په یورپ کې د مسلمانانو په دغه وخت کې یو بهترین سیولایزیشن، یو بهترین کلچر، یو بهترین لیټریچر دا په دغه وخت کې موجود و. نو د دې متعلق هغه وایي برټن رسل وایي چې ډارک ایجز و، تاریک دور و، خو هغه صرف او صرف په یورپ کې و. آن دی ادر هینډ په مسلم ورلډ کې چې کومه اسلامي یو کرسچنډم دی د عیسایانو دنیا و، یو د مسلمانانو دنیا دغه وخت کې ډېره زیاته سیولایزډ وه. نو وایي چې ډارک و، خو دلته دغسې بیا په دې باندې خبره کېږي چې دا رینسانس نشاط ثانیه خو دې ته وایي چې په دویم ځل یو څیز را ژوندي شي. نو آیا د دې نه مخکې د دې څه ژوند و په یورپ کې؟ نو دې خبرې سره مونږ اګري کېږو ځکه یا اګري کېدل ځکه دي چې که مونږ وګورو نو په کوم چې د رومن سیولایزیشن و، نو دې یو خپل پیک کتلی او د هغه پیک د هغې هغه پرولیفریشن، د هغې هغه ټریکلینګ ډاون، د هغې هغه بیا وروسته لیول باندې د هغې خورېدل دا د لیټریچر په ذریعه. او لیټریچر څنګه چې هغه د یورپ په نورو ژبو کې د هغې ټرانسلیشنز لکه مونږ که وګورو نو د رومانوي لیټریچر د دې هغه اوریجن که مونږ ګورو نو دا بیا هغه 1789 چې کوم فرینچ ریولوشن شوی نو روسو پورې دا خبره ځي چې هغه غیر روایتي انداز باندې سوچ او فکر او دا سیزونو له یو قسم انکریجمنټ ورکړی. غرض دا چې د ټرانسلیشنز دومره اثر دی چې کله د یورپ کې د ګریک لیټریچر، د رومن لیټریچر د دې ټرانسلیشن شروع شو، نو دې هلته یو هغه یونیورسټي ویټ چې ورته څه ته وایي په هسټري کې، هغه خلک یې را بیدار کړل او هغه بیداري هغه په ټول یورپ کې خوره شوه. او هغې مونږ وګورو نو په هسټري کې هغې ډېر زیات لکه رولز پلی کړي دي. دا لکه د 1798 نه دا تحریک شروع شوی دی. او لکه که مونږ سټریکټلی ډیفاین کوو دا مونږ هغه په لیمټس کې راولو نو دا د کوین وکټوریا غالبا 1830 کې غالبا چې هغه بیا کله راغله نو د دې وکټورین ایج چې کله شروع کېده نو د دغې د رومانټیک لیټریچر د دې دپاره یو کلوژر شروع شو. زما خیال دی چې د اوسني وخته پورې چونکې دا موضوع داسې ده چې په دې باندې به خبرې لږې ډېرې کول غواړي، نو مونږ که اوس دا خبره بیا راټولو نو دا به وایو چې رومانوي او کلاسیکي ادب دا ځان له خپله سکولز آف تاټ دي. او دا خبره لکه مونږ چې څنګه اوس وکړه چې دا ضروري نه ده چې یو شاعر یو رایټر هغه به ایټ ا ټایم یا به خامخا هغه کلاسیک وي یا به رومانټیک وي، هغه دواړه هم کیدی شي یا یو هم نشي کېدی چې کوم هغه ټریویل غوندې دغه دي. بله مونږ دا وویلې چې رومانوي ادب شروع د دې د 1798 نه شوې وه، د کالریج او د ورډزورث د لیریکل بیلیډز د دې نه شروع شوې وه، او د کوین وکټوریا د 1830 پروبیبلی زما اوس ذهن کې کیدی شي چې څه ابهامي، خو زما خیال دا دی چې همدغه به وي چې کوین وکټوریا کله راله نو بیا د هغې سره د دې پیریډ یو کلوژر شروع شو. بیا هغې سره د لیټریچر یو بل اسپیکټ شروع کېدو. هغه اسپیکټ متعلق مختصر دا و چې لکه په کلاسیک لیټریچر کې دا و چې مینر او میټر دواړه پکې ګرینډ و، تیم به هم غټ و او د وینا طریقه به هم غټه وه. بیا چونکې هغه نقل دومره زیات شو چې د ویلو طریقه همغه پاتې شوه، د ویلو خو تیم پکې هغه پاتې نه شو. نو دا د لیټریچر یو بل نوی ډایمنشن بیا دغلته شروع کېده. انشاءالله په هغې باندې به په دویم اپیسوډ کې بیا مونږ خبره کوو. خو د دې رومانیت دا
کم ابهام چې دی نو زما خیال چې دا کوم طالب علمان دي یا زمونږ مینوال دي نو د هغوی په ذهن کې به انشاءالله زمونږ د پروګرام نه پس د هغوی د ذهن نه به دا ابهام مکمل وځي. بله دا اوس ملګرو داسې پوښتنې هم کړي دي. زمونږ کشر ساجد جان هغه څه یو 2 نظمونه را لېږلي دي خو د هغې په حواله هم زه یو جنرل خبره به وکړم. هغه جنرل خبره دا ده چې ساجد جانه چې زمونږ چرې هم دا کوشش نه دی کوم څیز څنګه نه دی او مونږ د هغې الاوړی هغه ثابت کړو. لکه د غني بابا 2 نظمونه ساجد جان را لېږلي دي نو په هغې کې یو پټ جانان دی او یو پټه محبوبه. نو دغه کې که تاسو وګورئ نو غني بابا هم الټیمیټلی like we don't claim he was an angel. He was a human being with great aesthetic sense. نو هغې کې هم که هغه داسې زما خیال دی چې کوس مونږ د هغه څیزونه لکه اکثر دا ټریجډي ما کتلې ده چې د غني بابا اکثر کلامونه چې هغه عام مجازي ریفرنس دی او د هغه مونږ خامخا دغه صوفیانه رنګ پې په زور ورته پوه او هغې نه صوفیانه ایلیمنټ جوړو نو زما خیال دغه هم انصاف نه دی. دغه نظمونه چې زما په خیال باندې څه داسې که پکې ریفرنسز پکې داسې څه وي چې هغه داسې میټافیزیکل ښکاري یا داسې روحانیت والا څه ایلیمنټ پکې وي خو زیاتره داسې چې هغې نه مونږ له دغه څیز جوړ هغه چې کوم دي هغه چې کوم صوفیانه رنګ والا نظمونه دي نو هغه په خپل ځای دي. نو هغه نظمونه چې هغه د مجازي چې کومه اصطلاح ده مجازي طریقې سره یا د مجازي محبوب متعلق یې کړې ده نو زما خیال دی هغه مونږ له خامخا د صوفیانه رنګ هغې له نه دي ورکول. بل د څه ملګرو 13 اپیسوډ کې باندې خبرې کړي دي چې یاره مونږ داسې لږ جذباتي غوندې خبره پکې کړو. دا جذباتي خو ورته زه نه وایم خیر خو جلالي ورته وایم چې زمونږ هغه جلال له چې کوم دی نو داسې کله ناکله انسان دی لکه هر یو دغه سره د بنده یو اټیچمنټ یو څوک په هغه باندې یو بهتان کوي یو الزام پې کوي یو غیر ضروري خبره تړي نو په هغې باندې خفګان یا د خفګان اظهار چې دی نو هغه یو فطري خبره ده. همدغه وجه وه چې زمونږ په دینی تعلیماتو کې دا ده چې د چا عقیدې ته د چا افرادو ته د چا رهبر ته دې ته بد مه وایاست نه چې ستاسو عقیدې یا ستاسو رهبر یا ستاسو افرادو ستاسو مشرانو ته څوک بد ووایي. نو زه یم لکه ډس اګریمنټ دا نیچرل خبره ده لکه ضروري نه ده چې یو کس سره د چا څومره عقیدت یو خپل مور پلار چې په مونږ یا خپل بچي یا دوستان چې په مونږ څونه ګران دي نو مونږ دا بل چا نه اړو دا تمه نه کوو چې هغه د خامخا ووایي چې یا مونږ ورته خامخا ووایو چې تاسو باندې دې دا ګران شي خو هغه له هم دا حق نشته چې زمونږ په خوښه باندې اعتراض وکړي زمونږ خپله خوښه یا د اعتراض نه علاوه الزام ولګوي. نو تر دې وخته پورې د رومانیت په حواله باندې به انشاءالله بیا تاسو په وړاندې حاضرېږو. د هغه وخته پورې تاسو نه د بل پروګرامو پورې اجازه غواړو. د لوی الله په امان.